الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیتون مبارکو کې الله ذوالجلال د کافرو دا غي دا غبد انجام ذکر وکړو او وی فرمایل الله پاک چې دې دنیا کې ما اختیار ورکړل هر چاته او پیغمبر دې خلکو ته عام اعلان وکا ورته وایي چې د الله د طرف نه ته حق راغی او حق ثابت شو او الله پاک پیغمبر راولېږي او پیغمبران راولېږل تاسو ته د الله د وحدانیت دلائل دروخو دل حق د توخو خو بد د تخکار کړل اوس مو خو خدا کسو کی مان راړي او می خو خدا کسو کافر کیږي او می خو خدا خودور د چې سو کافر شي نو بیا الله پاکو فرمایل چې بیا مو چې ګوره د کافر انجام ډیر خراب دی اور می ول تیار کړی دی غیر چا پیر بدل دا اور دا ستاو وی لکه څنګه چې یو کلانه دیوالونه تاوي کو بغواړي نو الله پاک فرمایي داسې او ببور کوم لکه د تیلو خیره چې راجمه کې وي شیدل وي تیل سم چې سره شنو ګران دی او بیا چې خیره وي نو اخیره د داغه ګرمواله د عامو تیلو نه بیا سخت وي او الله پاک داغي هغه صفاتم بیان کې چې دور اندازه کې داغي ګرمایش یشوي الوجوه د مخ کو سړه باندې پکې را پریوزي چې مخ ته خپلې ته ونی سي نو د مخ او د تندي دا کوسړ او دا سرمن باندې پاغه ګندال کی پریوزي او الله ورپسې بیا فرمایل بئس الشراب ډیر سخت ناکار اسکلی الله تعالی داسې وساعت مرتفقه او الله ورپسې بئس او ساعد فعل زم دیته وي نو بئس الله پاک را بئس الشراب او امرار ساعت مرتفقه ته چې چرته لړې حکم دادی استوګنه ش الله وی دا ډیر زیات سخت دی ډیر بد دی نو د کافر ته الله تعالی فرمایل ک کفر کې نو ماده ته اختیار درکړل خو ګوره واوره چې بیا برستو داش چلی او چې کم خلق کفر نه کوي او مؤمن دی نو داغه انجام بسی پدې آیتونو مبارکو کې الله تعالی هغه انجام ذکر کوي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړ او عمل الصالحات او عملو کنيک ان لا نضيع بشک من نذایک او اجر من احسن عملا اجر دا چا چې خستوي د جیت د عملنا دا غي خو الله پاک بیانو کنه چې دا غي بانجام سي دا غي بال سي اوس ور پسې الله پاک د مؤمنانو بیان کوي چې و مؤمن تاسو را دي غم نه ته فکر مکوا تا چې دنیا کې چې ایمان دراړ خو ایمان پسې صرف ایمان نه ورپسې د عملونه نیک وکړل ژوند دې سم تیر کو یو سورز زندگی دا چې د آخرت د ژوند په مقابله کې د دنیا د زندگی وګورئ دا د رزو برابرم نه ده چې یو طرف ته لکونه او کروڑونه کلونه تیر شي او نه ختميږي او بل طرف ته یا شپېته کاله یا کاله نو دې نسبت د غلکونو سره یو ورځ دوه ورځې نه جوړیږي نو دا یو سورز زندگی دا چې دا دې په چوکاټ دننه تیر کړه
چې دا دې په احتیاط سره تیر کړه د شریعت پابند دې تیر کړه دا ولا بندگی بیا ازادي وي نو که طلب د آزادۍ لري نو عبدالرحمن بابا وای کچری ته اول سړی بندگی کوي نو بیا ازادي وي دا ولا بندگی بیا ازادي وي اول به بندگی وکي بندگی غلامای ته وای نو اول غلامی وکا دی دنیا کې د ژوند په غلامای تیر کا څنګه په غلامای تیر کا څنګه چې غلام د خپل مالک تابعدار دی او د غلام په کتاب کې ستړي نه د غلام په کتاب کې بیماری نه د غلام په کتاب کې نه نشته مالک وته را پاسه دا کار کوي خجی دا کار کوي خجی دا کار کوي خجی دا نشته مال خوب راځي دا نشته زستړیم بس خجی دا اوس د مالک خو خدای چې په زیاتې کوي او کنه د باندې زیاتې نه کوي نو تم د الله پاک غلام شه نو مالک د داسې مالک د چې الله پاک فرمایي زه چرې پتا زیاتې نه کوم لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله وی په یو بنده باندې زه دوره بوج نه چوم چې هغه د وس نه دی بار وي هیڅ چرې به داسې ونه کوم ګنې ته یې زما غلام چې زه ته هم کښېنه نو ښه چې هم پاسه نو ښه ستا په کتاب کې به زما دپاره دا نه چې زه یا ستړی شم یا اوږه شم یا ګنې زه ناجوړ یم خو الله پاک وایي زه داسې نه کوم لا یکلف الله نفسا الا وسعها چرې به داسې ونه کوم چې ستا په وس کې به نه یو زه په تا باندې یو پیټی او بوج درچوم هېڅ چرې به الله تعالی ما ربک بظلام للعبید الله پاک وایي د ذرې برابر زیاتې زه په چا باندې نه کوم د ذرې برابر د سور میږي برابر زه په چا باندې زیاتې نه کوم زما بنده ته زما بندگی اختیار کا او زما د مالکیت هغه انداز وګوره چې زه ستا مالک یم چې زه تا سره کومه رویه کوم څومره در باندې رحم کوم څومره در باندې مهرباني کوم ګنې غلام ته د غلامای مونږ غلامان لیدلی نه دي چې مالک به چاڼکړې ډوډۍ خوړه نو غلام باندې به ناچاڼه خوروله او چې مالک به ناچاڼه ډوډۍ خوړه نو په مالک باندې به بسکوري خورول داسې به وه او چې مالک به 2 وخته خوړه نو غلام له به یو وخت روټۍ ورکوله او چې مالک به یو ککوړی خوړو نو غلام له به نیم ککوړی ورکو که به پې مړېده او که به نه مړېده داسې طریقه به ورسره کوله داسې به ورسره هم کول چې د ماسخوتن به ځان ته ودرو د خپلې کوټې په منځ کې ورته به نیغ ولاړ یا په سر باندې به له ډیوه کېښود هغه به بله شوه به خودمه چې ډیوه ونه غورځېږي هغه به بلېده ده ته به رڼا کوله چې کله به دی ویده کېده او بیا به د ډیوه مړک نو بیا به دی زه اوس راته ته ډډه ولګو تر هغې پورې به دی په ځای ولاړ غلام و که نه غلامي ډېره زیاته سخته ده داسې به هم کېدل نو الله پاک وایي ته زما غلام شه نو زما مالکیت وګوره زه چرې په تا باندې داسې نه کوم چې ستا د وس نه دې بار یا زه در باندې وکړم په تا مې یو څو څیزونه فرض کړي دي هغه یو څو هم چې وس دې نه کېږي نو الله پاک وایي زه خیر ته داسې که داسې نه شي کولی موضوع کا پولاړې وکړه نه شي کولی په ناستې وکړه په ناسته نه شي کولی په اشاره باندې وکړه نه شي کولی الله پاک وایي زه مکو بیا چې ښه شي ویې که روژه ده په کال کې یو روژه ده یو میاشت ده نه شي نیولی بیماری الله پاک وایي فعدة من ایام اخر ځان سره یاداشت وساته چې ښه شي بیا به ونیسي داسې مالک دی داسې مالک دی په تمام عمر کې در باندې یو حج فرض دی چې در باندې فرض شه الله پاک وایي چې وس دې وشو فرض شو نو لاړ شه که دې وس نه وشو نو الله پاک وایي در معاف او که چېرې مال له سره نو زکات ورکړه که نه و نو الله پاک وایي در معاف داسې مالک دی نو الله پاک وایي چې ایمان دې راړه او عمل دې نیک وکړه ته تماشه وکړه چې تا سره زه کومه رویه کوم ګنې ته یې زما غلام ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان راوړ وعملوا الصالحات عمل وکړ نیکو انا لا نضيع بشک من نزای کو نه بربادو اجر من اجر د هغه چا احسنا چې خستوي عمل د جت د عملنا د چا چې عمل خستوي چربم د عمل برباد نکم ضایع به نکم پورا بدلا ورکوم اولئک دک کسان چې د ایمان راوړو نیک عمل وکړو لهم د دې لپاره جنات عدن جنتون دي د همیشوالي
داسې جنتونه به ورکوم غدن چې همیشه همیشه به وي پکې تجري بهیږي به من تحتهم الانهار د لاندې د دوی نه نهرونه څلور قسمه یحلون فیها وابچول شي دوی ته په دې جنت کې من اساوره دغه بنګړو د من ذهب د سرو زرو نه د سرو زرو بنګړي به در واچوم د سرو زرو بنګړي الله تعالی به جنتیانو ته ورچي که څوک دا وایي چې بنګړي خو دې دنیا کې که د سرو دي که سپینو دي نو څوک اچھا نه نارینه لپاره دا یو خوند نه دی انو دا قربان د جنت زندگی د دنیا باندې قیاس کیږي د هر ځای خپل د هر معاشره خپل رواج وي په بعض ځایونو کې دا یو عیب ګڼل شي او په بعض ځایونو کې دا خاص ګڼل شي په آخرت کې په جنت کې به دا یو لوی زینت وي دا بلوي خاص وي دی دنیا کې دا غړا یو بنگلې دی په چې رواج دی نو دا ارچا چول دا بدنخ کاری خخ کاری خلک وته ګوري چې خ غړای نو او ته وګوري سره خولي غړای دا نو دا بنگړي به چول شي په جنت کې به جنتیانو ته الله پاک بنگړي ورچي من ذهب د سرو زرو بنگړي به ورچوم الله پاک وي فن به سره کوي د جنت هغه سره چې به کم سره دا د دنیا د جنت دغه سره نه دی یحلون فیها اچول بشدیت پدی جنت کی من اساور د بنگلونا من ذهب د سرو زرنا ويلبسون او اغندی بدی ثيابا کپڑے حضرن شنی من سندس دغ نرور خمنا و استبرق او د غټ ریخمنا نری ریخم غټ ریخم الله پاک کوئی دا بته دراچو د دې کپڑے با ترچوم متکئین تکلگون کی وی پدیج فیها پدی جنت کی علی العرائی کی پتختن باندے نعمت ثواب دیر کلی بدل دا و حسنت او دیر قسط دے مرتفقا دجیت دا آرامنا دیر کلی دا آرام زائدے نعمت ثواب دیر کلی بدل دا دیر کلی بدل دا او مرتفقا او حسنت جنات مجلسا و مقرا خسته دا جنت د جیت د هغه مجلسنا د جیت د مقرنا او حسنت الارائک متکئا یادا چې خسته دغه تختونه متفقا مرتفقا متکئا د جیت تکیه د زاین ډیر کلی تکیهګانی دي وضرب لهم او بیان کدویتا مثل الرجلین مثال دا غدو سړو الله پاک پیغمبر ته دیت دی یو دو کسو مثال بیان کا دو کسانو په مکه معظمه کې تیر شو د بنو مخزوم قبیله نو یو پکې مسلمانو او بل کافرو او دواړه شنو دارونو یو ابو سلمہ عبد الله بن عبد الاسود بن عبد یالیل ورته وی او دا د ام سلمہ رضی الله عنها خاون وو هغه ام سلمہ چې رسول نبی اسلام په نکاح کې راغلی دا بیا د دې لومبنه خاون چې نو دغه دا ابو سلمہ او دا بل چې د کافرو اسود مود نو دای دواړه چې نو دای پلار مړ شو په وراثت کې دای ته پیسې پر خو د مال پاتې شو 8000 دینار وته پاتې شو هغه وخت کې 8000 دینار چور نو د هغه وخت اوس د دې وخت دینار څومره دروند نو د هغه وخت د سرو زرو بو دینار به د سرو زرو لکه په خوانه روپیا چې به د سپینو زرو دغه شان دینار چې نو دا به د سرو زرو روپیا و نو 8000 دینار چې نو دا دا پلار نه دی ته په وراثت کې پاتې شوی او دا دواړه ورونو دای چې دا تقسیم کړي نو 3000 د یو شو 3000 د بل شو د یو رور داسې وکړل دا کافر چې دی نو هغه په 1000 دینار باندې ځمکه واغسته او نو دی بل وی خدای هغه 1000 دینار مستا په نوم باندې صدقه کړې مال په جنت کې ځمکه هغه بل په 1000 دینار باندې
کور جوړ کړو د ورپسې بیا 1000 دینار صدقه کړو خدای مال آخرت کې کور جوړ کړ سم شیخ وکړه ان بیا غبل په 1000 دینار باندې واده وکړو انو د ورپسې بیا 1000 دینار صدقه کړو خدای مال آخرت کې را لواده راکړه نو بیا هغه 1000 دینار نور ورپسې پاغي باندې دغه وکړ ځان له خادمان او پروګرام او دغه سيزونه برابر کړ او سامانونه واغستل او خدمتګار واغستل اده چې د ورپسې 1000 دینار نور صدقه کړ ځان له پنګ پرې خود نو دور اندازه کې دغه نی په کار لکه الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایل دا صدقه مکوه چې تبیا دغه دن ناست او بار نشي راوته خود دغه ډیر زیاتو هغه خپل شوق هغه ډیر نو بس هغه سي خیراتی ورکړل وخت یې ریدو په دې حساب په د باندې حالات خراب شو چې خراب شو کنه د خپل رور لراغه او ورته یره زلک خرابې منو ما سره مدد وکړه انو هغه داسې پاسې ده هغه دې په لاره کې داسې هغه ته ولاړه چې راځي نو اوس به ورته ځم چې ما سره امداد وکړه چې اول راتلو ډېر په سور سار کې په یو ډېر لوی په تکبر کې راغی او چې داسې وکتل دې لاره کې ناست هغه په دغه باندې ډېر په سور دغه کې راغی ورته یې څه کې لکه ویله زما تا ته ضرورت دی زلک خراب شوم او ته مې رورې ته مې تا را سره لږ امداد وکړه نو هغه ته یا پیسې دې څه کړې هغه ته یا خو ما ختمې کړي دي ولې وې څه دې وکړل کیسې ورته وکړو دغه شان چل مې وکړ وی ښه نو بس هغه داسې ځان دې ترینج غوندې ورکړو دنه روان شو دته یو څو خبرې وکړې او دلې څه شیم ورنه کړ او داغه چې ناغه خو هغه پیسو باندې کاروبار روان کړ نو خشیو یو باغ ځان له دغه کړو وغستو هغه باغ ډېر رمضان کو اکور دیو لوی سلسلت ته انو د دې رور له سوار نکړل دغه سي پرې خدن ضرورت خبره وبره وکړو خو باندې نو الله پاک کوئی پیغمبر دایته هغه دوه کسان مثال بیان وضرب لهم بیان کدیتا پیغمبر مثلا یو مثال رجلین دا دو کسانو جعلنا لاحدهما چې ګرځول منګه د یو د دو د پارا جنتین دو باغنا من اعناب د کجرنا ومن اعناب د انګورنا وخففناهما او پټ کړو منګه دوی لرا بنخل په کجرو سرا د انګورو باغونو کیر چا پیر شپولې چونو دا د کجورو دو باغونه ولا الله پاک ور کړیو نه دی کافر لکنه وجعلنا او غردول من بینهما پمید د دواړو باغونو کې زرغا فصل باغونه او د باغونو کې اکثر بیا خلک فصلونه هم کوي لری ونی نو پمانس کې ولا فصل کړلې وي اغه سره مدنورم سیوا شو مدنیم سیوا شو کلتل جنتین دا دواړه باغونه چې اتت ورکول به اکلها می وقبلا ولم تظلم او نقصان به نکو منه د دې میوینا شیئا دیشی وفجرنا او بیولی منگا حلالا ما پمنز د دې کې نهرا نیرونه پکې روانو اخ خپل میوه به کولا پټیم ټیم به خپل میوه ورکولا وکان له ثمر او د پارا ثمر میوي فقال پسویل دی ما ولد لصاحب د خپل ملګری ته د غریب روته وی او هو يحاوره او حال دا چې د وتر خبره طریقو جګړې وتر کولا وته وی انا اکثر منک د ډیریم د تانا مالن په مال کې واعز او ډیر عزت من یم نفرا د جیت د نفرنا د جیتنا ای حشما د حشمنا او واغانا د طاقتنا ملګری دي سره مټی میکلا کی مضبوطی دي یا نفرا اولاد می ډیر دي انارینا اولاد می دي مټی می مضبوطی دي
ودخل او داخل شدا کافر جنت و باغ پلتا وهو ظالم لنفسه او حال دا چې دې زیاته کوونکې او په خپل ځان باندې تکبر په کې ډېر زیات الله وي په ځان ظلم کو ډېر لوی تکبر په کې او کافر مسلمان هم نو قال ولد ما اظن ذيكنكم ان تبيدا چې هلاك بشي پنا بشي هذه دا باغ ابدا چري دې کشه دغه ته وای دی ورته باغ ته وردن نشو د سره خبره ترې وکړه وته وی و یقین مې ناراضي چې ګنې دا باغونه بم ختم شي دا داسې باغونه دي ها داسې نه کیږي ها داسې یو دانده مې جوړه کړې ده داسې پروګرام مې دی دوره مې زامن دي او دوره مې خادمان دي او کورونه مې دي او دا باغونه نه دي ته دې ته وګوره دا د ختمېدو دي وما اظن الساعه او زما یقین نشته په قیامت باندې قائمتن چګنی را بشي قیامت هم ناراضي ولا اردت او بالفرض کچره دا واپس شم د مرګ نه پستا الی ربی رب خپلتا ورته وی اول خو قیامت نشته ان د مرګ نه پستا بیا ژوند نشته خو کبل فرض شو داسې چې تاسو وایي چې بیا به ژوند کیګو نو که خپل رب ته واپس شم کنه انس لا اجدن خام منبذ پاخرت کې خیرا منها بهتر د دینا التبمم تو وینه کې خیر التبم وی تانه بخیر تبایګنه دا د پلان کې دوترو خپل شابه جوړو وی د بالتم خیمه لا اجدن خیرا من عذاب خامخ عموما بهتر د دینا منقلبا د جت د عاقبتنا یا د جت د مرجینا قال له ولدتا دی صاحب ملګری خپل وهو يحاور او حال دا چې د ورته خبره تری کولی ورته وی کفرت آیت کافر شي بالذي په هغه ذات باندې خلقک چې تی پیدا کړلی من تراب د خورنا من ثم من نطفه او بیاد نطفینا ثم سواک رجلا به برابر کړه یو سړی ګورته هغه ذات باندې کافر شي کم ذات چې ته د خور نه پیدا کړې بیا د نطفه نه پیدا کړې بیا خپل بندر نه جوړ کړو او تیرا پیدا کړې دنیا ته راوسته سور نو تنن په غي ذات منکر شو کافر شو ظالم الاولی ذات سکے لیکن هو الله لیکن د الله تعالی چې ربي رب زماره ولا اشرك بربي او د شرک نکوم پر خپل باندې احد هیڅوک زه خپل رب سره شریک نه پیدا کوم زما رب یک یو الله دې دغه الله دا چې مې ته بیان کو او زه سره شرک نکوم او ورته رورا ولولا اذ دخلت اولن وداخل چې ته داخلي دلی جنتک باغ پلتا قلتا نتاولنوی ما شاء الله ولد ما شاء الله نوی ما شاء الله بدی ویلې وی ما شاء الله ما شاء هغه خو خشید الله تعالی اي شيء شاء الله كان على النشر او لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله دا بدی ویلو شي نشته طاقت او قوت مگر یو په الله سره دی انو داسې بدی ویلو کنه دا غرور دی ویلو کو دا لوی تکبر دی ویلو کو ځان ته وګوره د خاورونه پیدا بیا د نطفه نه پیدا یا بیا انسان کړي او باقی په باغ باندې غاویره شنو داسې بدی ویلو چې الله چې ستا اراده وي ستا خوخی او دا ستا په خوخه او ستا په اراده باندې ماته ملاو دی زیس نیم دا تا را کړی شه دی او نشته قدرت او طاقت مگر الله صرف ستا دا سچ دی دا ته دا چې سری دا ته داسې بدی ویلو ان ترنی کتوینی مالرا کتگوری ماتا انا اقل من کمالا چیز لگیم دتانا دجیتا دا مالنا وولدا او دا اولادنا ذات لخ کارم چیز ما مال نشتا زما اولاد نشتا دی بانی تپ ما بانی غرور کے لوی کے فاسا ربی انو قریب دا چرب زما ایوتیانی چرا کی ماتا خیرم من جنتکا بہتر استاد دے باغنا ویرسل علیہا اور اولی کی پدے باغبانی حسبانا یو غذاب من السماء دا اسماننا حسبانا وہی السوائی کی تندر پر اولی کی دا اسماننا
الله ته اس ګران دا موای چې د نوم چې دی بګنیم ختم شي الله ته ختمول اس ندی لوی خبر مکو عجزی وکا که اوس په خدای پاک سره او سل غضب پیراوست آسمانی تندر پیراوست اس پم نی فتصبح پس بغردنا باغ سعیدن زلقا یو ډاګه میدان یو صفا میدان به جوړ شو اس بنی او یصبح ماؤها یا بغردی بدری غورا پخکتتلن کی دا وب بنی رکی بشی فلن تستطيع پس چر طاقت نلری ته له دغه وبو د پارا طلب د جت طلبنا که خدای پاک دا وبو چکړي چې دا نهرونو پکې روان یې ته خوشاله نو کدای و چکړي نو ست طاقت چې دا وب بیا تر پیدا کی چې دا څه خبرې کې دا خبره ته وکړه خو هغه باندې ډېر بد ولګي او بس لړته او دغه هغه ته ډېر بد ردی وي الله پاک کوئی چې لږ وخت تیر شو وحیتا وخاتو کلیشا بثمری پمیو دغه باغ سره فاصبح پسوګر زیدا کافر یقلب کفیه جاړو لاړول به دا ورغوي خپل پختو کې مرولل به لاسونه خپل الله پاک کوئی داس لاسه به کو دا لاسونه به اړول لاړول ورغوي دې ته وي ان یقلب کفیه چې مرولل به ورغوي خپل لاسونه خپل دا سیاسي به کول علامه انفق پاغسچ کم خرچ کړي مال خرچ کړو فيها په دغه باغ کې ته دې باغ په خرچ دغه باندې پتیارولو او دې باغ په جوړولو په د باندې ګر چا پیر پاغه دته دغه تاولو باندې څومره لوی خرچه پکړو نو چاغې ته قتل وهي خاويه او حال دا چې را پریوته ولا غروشیا پاغه اس پاغه چتونو خپل باندې چتون مراد نسکور را پریوته وداسي طول لاندې شو ويقول اول بدو یا لیتنی وافسوس دې مالرا لم اشرک بربی چې ما شرک نه کړي پر خپل سره احدن دې چا او یادا چې ويقول او بویدا کافر په آخرت کې یا لیتنی وافسوس دې مالرا لم اشرک بربی چې ما شرک نه کړي پر خپل سره احدن دې چا په دنیا کې دې بوې کا دا خو دنیا شو الله وی اخرت کې به بیا وای چې افسوس خدای چې ما شرک نه کړي سوره بخوي الته بیا داسې وای ولم تکن له فئه او نبود نبوید پارافیتن دلا ینصرونه چې مدد کید من دون الله بيد الله تعالی دل نشته وسو ته خپل ډېر غویر او کنه وګوره ما ته سوره خلق در سره دل می دا زامن می دی الله پاک کوئی یس دل نشته بيد الله پاک نه بس اسم نشتا وما كان او نيدا کافر منتصرا مدد کړي شه مدد کون کې خپل ځان سره د حسم د خپل ځان په خپل هم طاقت لري چې مدد وکي هنالک الولایا په دغه ځای کې بادشاہي لله خاص الله لرا الحق حقدا هو خير د الله تعالی ډېر غوړه دي ثوابا نجیت جزانا د الله تعالی ډېر خپل بدل ده په دنیا کې وخير عقبا او ډېر بهتر دی ډېر خیر ډېر غوړه د الله تعالی د جیت د بدلی نه په آخرت کې د دنیا بدله خپل ده د آخرت بدله مخکله ده والله پاک کوئی کچره سوک ما ته ځان را نږدې کی ما ته ځان چر وګرځو او زما تابعداري وکړه نو دنیا به مخسته ای آخرت به مخسته ای زبس کې ګل ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او ملو کذنه کو ان لا نضيع بشک من بربادو اجر من احسن عملا اجر دا چا چې خستوي د جت د عملنا اولئک دا کسان لهم د دید پارا جنات عدن جنتون دیدا میشوالی تجری بهیگی با من تختیم الانهار لاندې دین نیرونا یحلون فیها اچول بشدیتا پدی جنت کی من اساور د بنگلونا من ذهب دسرو زرنا ويلبسون او ابغند دی ثيابا جامع خضرا شنی من سندس دغ نرور خمنا واستبرق دغټو رخمنا متکئین فیها تکیا لگون کی بی پر جنت کی علی الارائک پتختن باندې
نعم الثواب ډیر خپل بدل ده وحسنت مرتفقه او ډیر خسته د جیت د آرام نه وضرب لهم او بیان کوي ته مثلا الرجلين مثال دغه دو سړو جعلنا لاحدهما غرذول من د یو د دای لپاره جنتین باغونه من اعناب ذکرنا وخففناهما بنخل او پټکړی من دای لرا پاغه بنخل پکجرو سرا وجعلنا بينهما او غرذول پمز د باغونو د دوړو باغونو کې زرغا فصل کلتل جنتین دا دوړه باغونه چې آتت ورکول بی اکلها می وخپلا ولم تظلم او کمی بینکو منو د دې میوینا شیئا لشی وفجرنا او بیولیو من خلالهما پمیز د دې دوړو باغونو کې نهرانیر وکان له ثمر او د دې لپاره میوه فقال انویل دغه ملګری د باغ والا لصاحب مرور خپل ملګری خپلتا وهو يحاوره او حال دا چې د وسره جګړه کولا انا اکثر منکا زډیریم دتانا مالن پمال کې واغز نفرا او عزت منیم د اولاد او د نفرنا ودخل او داخل شدا کافر جنت او باغ پلتا وهو ظالم لنفسه والدا چوده زیاته کونکه پخپل ځان قال ولد ما اظن زما یقین ده انت بیدا چې فنا بشي هذه دا باغ ابدن چره دانو هم چې ګنه دا باغ بمرو کیږي وما اظن الساعه او ذ یقینکم په قیامت باندې قائمتن درېدلو چې قیامت به غنیم راشي ولا اردت او کچر بالفرض واپس شما الى ربي رفل تلک چترا توائل اجدن انو خامخذب خيرا منها بهتر ددینا منقلبا دجتد منقلبا دجتد مرجینا او دا عاقبتنا قال له ولدت رور خپل صاحبو دی رور خپل وهو يحاوره او حال دا چو دی وسره خبره طریقه انکه اکفرت بالذي آیت کافر شي پاغذات خلقک من تراب چې پیدا کړی ته د خاورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم سواک بیا برابر کړی ته رجلن یو سړی لكن هو الله ربي لیکن دغ الله تعالی رب زما دی ولا اشرک بربي او د شرک نو کوم پر خپل سره احدن دی چا ولولا اذ دخلت جنتك او اولن ودا چت داخلي دل دی باغ خپلتا قلتا چتا ویلې ما شاء الله هغه چې را دو شید الله هغه چې خو خشید الله لا قوت الا بالله نشته طاقت مگر یو په الله باندې انو داسې بدی ویلو ان ترنی کتوین مال را انا قل من کمالا چې زلګیم دتان په مال کې و ولد او په اولاد کې فاسا ربي نو قریب د چې زما رب ایوت یعنی راکی ماتا خیرا من جنتک ورستا د باغنا ويرسل عليها راولیږي په دې باغ باندې حسبانا یو تندر من السما د اسماننا فتصبحانو گردی دا باغ سعیدا زلقا یو ډاګ میدان صفا ويصبح ماؤها او اگردیگی عبدد فلن غورا پخکت بانتن کی اوچیدن کی فلن تستطیع پستا چرم طاقت نلری لہو دا دی عبود پارا طلبا دا واپس کولو وحیط بثمره او اخاتو کلیشا پاغمیوید دا باغ سرا فاسبخانو گرده دا کافر یقلب کفی چمروڑل بیلا سنا وعلاما انفقا پاغا چکم خرچائی کڑوا فیها پدغ باغ جوړولو کې وهي حاویه او حال دا چې دا باغ را پروته غلا غروشا په نسکور پچت باندې ويقول ولد یا لیتنی او ابوی دې په آخرت کې افسوس دې مال را لم اشرک بربي چې ما شرک نه کړې پر خپل اخدن دې چا ولم تکل له فئه نبوید پر سډلا ينصرونه چې د مدد کی من دون الله بدلانا وما كان منتصر او نه د خپل ځان په خپل مدد کوونکې هنالک الولایت په دغه ځای کې بادشاہی لله الحق خاص الله رضا کدا هو خیر ثوابا د الله تعالی غره د جته
بدلینا وخیر عقبا او ډیر غوره دی د جت د عاقبتنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله دا موږ سول استوار د عمل توفیق ور باندې راکړي سغلطي بی ادبي ګستاخی شوی خدای معافي راته وکړي درجات عالیه زمونږ د مور پلار د استادانو نصیب کړي خدای دا سوره ملګري مشران کشران چې په جمع او په درس کې حاضر دي یا د اورېدو ولا ملګري رونه خويندې هر څوک هر ځای دي الله د دواړو جهانو خیر خوشاله نصیب کړي الله مشکلات حل کړي مریضان مسلمانان سوره چې الله صحت وتور کړي که په کورونو کې دی واسکه هسپتالونو کې الله دا مرض ستاسو د طرف نه لوی نعمت او رحمت ته خو موږ برداشت نشو کولای کمزور یو الله د صحت پر رحمت بدل کړي رب العالمین سوره مسلمانان چې وفات دي بخنه ورته وکړي یا الله سوره پریشان حال دي پریشانای ختم کړي سوره قرض د غم نه اخلاص کړي څومره بی ګناه بندیوان دي د بندن اخلاص کړي رب العالمین زموږ د ټولو مشکلات حل کړي دا کم ملګری چې دا ټلیفونونه بیا بیا کوي میسجونه کوي الہ العالمین دایسه مشکلات یا مشکلات حل کړي ضرورتونه حاجتونه برابر کړي دا زموږ د یو ملګری د رور دی زموږ ډیر خدمت کوي ډیر قدر او عزت کوي د جلباین راغله د ملاقات په نیت باندې ستاسو زموږ الله ذوالجلال دعا او توکل الله تعالی مشکلات حل کړي په کور په مال په اولاد کې الله خیر او برکت واچي په موټو الله تعالی خیر او برکت کړي حلال رزق او حلال مال ول الله ډیر ورکړي او زموږ د عاجزانو فقیرانو خدمت ور کوي د دې خدمت په بدل کې الله خپل رضا او د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کړي الله زموږ د ټولو اخره خاتمه کامل ایمان سره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله رستمه عمران لا عمران لا